بعد و برق ذکر دے اللہ داغی جواب کو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ بیائی حکمت دا مثال بیان کو یدل به کثیرا ویہدی به کثیرا داوسو سلور نعمتون دیدن ذکر کی سو نعمتون داوش مارے لگو چې بیا ټولو درسونو کې راته یادي اول نعمت دا ده الله فرمایي کنتم امواتا فاحیاکم تاسو خو نه وې کنه ته چا پیژندې فاحیاکم نو ما دل ژوند درکو نو الله فرمایي چې جون ما درکړې ده نو مسلم زماو منا اعبدوا ربکم دا اول نعمت ده د نعم 40 دویم نعمتو خلق لكم ما في الارض جميعا ستاره پار میں دی زمک کی ډیر سيزونه پیدا کړی دي د دویم نعمت ته دریم نعمتو چې ستا بابا جان میں پیدا کو او اغل میں عزت ورکو په علم سرا وعلم آدم الاسماء كلها او دارن اسجدوا لآدم ستا بابا جان تا ستا نکت عزت ما ورکړه ده نو مسئله زماو منا چې اعبدوا ربکم سلورم نعمتو چې ستا بابا او ستا نیکو پیر سرا د الله نافرمانی وکړه بے اختیارا انو هغه می توبه معاف کړه فتاب علیه ستا بابا تمی دا رحم پا نظر کتلی و توبه میں والا معاف کرے وا نو مسئلہ دا اعبدو ربکم امانا یا ایوہ الناس اعبدو ربکم سو نعمت دونی شو دی سلورو نعمتونو کے مقصد سدے چی دی غٹو سلورو نعمتونو تا گورا دا نعمتونو میں پتا دی دا بارا کردی دی چی تا مسئلہ دا اعبدو ربکم امانی کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوي تاسو کیف تکفرون د نحاس ابو البختری او زنو وینا داوا چې په ابتدا د کلام کې کیف خبر مقدم راځي زنو د دې خلاف کړو کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوي تاسو باللہ د الله سره ابن کثیر معنی کوي کیف تشرکون باللہ پکم خیال باندې تاسو د الله سره شریک جوړوي مسئله د اعبدوا ربکم نسنګ انکار کوي کیف تکفرون معنی دا د پس دلیل تاسو انکار کوي او سو کوئی غنه چا سره چې د احسانات کړي او روان شي او بد ور پسې نو خلق وای ته دې پلان کې بد پکم خلوي تاسو سره ډېر احسانات کړي دي تاسو سره ډېرو مشکلو کې منډه والدا نسنگ ته د احسانات انکار کوي نو الله فرمای کیف تکفرون بالله تما سره پکم خپل شریک جوړه پته لګی تاسو وګورئ د دې شرک نه علام گیله کوي جما سره به شریک نه جوړه دا ټکی په الله ډیر درون لګي تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا نزدې د چې اسمانونه اوچوي د اسمک وشلېږي چې دومره لوی ذات سره ته دا واړه واړه خلق شریکان جوړه تکاد السماوات يتفطرن منه اسمان ور سره اوچوي دا دومره لوی جرم دی د الله سره شرک کول دا الله سبحانه و تعالی ته ډېر بد لګي نو کیف تکفرون بالله سرنگ تاسو شرک کوي د الله سره او بالله کی دی حروف جاره کی دا قاعده یاد ساته شرم تعامل وغیرہ کی وی چې دا د یو بل په ځای باندې راځي نو بعد ما په معنا راځي دلته کیف تکفرون بالله پکم خلا او پکم حال تاسو شریک جوړوي د الله سره دي ته وو حالیه وي ها وکنتم حال دار چې تاسو امواتن مړو
امواتن منصوب دے دا کانا خبری دا منصوبی او دا تم ضمیر اسم دے رکانا نو دا مستقل جملہ شی بیا وکنتم ویتاسو امواتن مڑو فاحیاکم نو اللہ جوندی کرے تاسو دیسے تا سوچو کا کنا خوا تیسم نوے تاسو راوڑوے آیت دا سورة الدہر ولنے آیت لگ راوڑوے التا اللہ سبحانہ وتعالی دا مفہوم واضح کردے نہشتم سپارہ کے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی هل عطا علی الانسان اولنی آیتا یقینا راغلو هل عطا پماند قد عطا سر دے هل پمازی کی قد ورکی او دا معانی والا دا حل دو اقسام ذکر کی عام طور یو حل بسیطی بل حل مرکبی نو چه نفس شے ثابتے نو دیتا حل بسیطہ ہوئی او چه حل صفت ثابتے لکا عنقا بارک سوال کے چه دابم چرتی نو دا حل بسیطہ دے او کنا عنقال انڈے او بچی ثابتے نو دا حل مرکبی دا فرق دا معانی کتابونو دیر کم کرده نو باریک معلومی کی دا دم سر اولی کے ٹیٹلو تے والا ویچے تب ہم پکارشی دروس البلاغہ کے برائشی تیر شو خستاس کتاب کیس شے ندے رازی بار سخا دا بم راشی چو حروب جارخ پل مدھول لجر ورکی حلتا یقیناً راغلے و پہ انسان باندے حین من الدہر یو وقت زمانینا لم یکن شیئن مذکورا چنو دیس یو سی ذکر کڑے شوے اس شینو خد انسان نم تلکدنن پنزوس کا لمخ کے تو زان تو گو رہنا نم نشان ہو چاہتا پتہ ہو جدا سے حیوانات کم پیدا کی سوچو فکر دے چانو لم یکن شیئن مذکورا بیا ور پس سل کالا مخ کے لڑشا نو زمون د پلارانو نمونم نو بیا ور پس 200 کالا مخ کے لڑشا نو زمون نکم نو یعنی دا فٹول حادث دی کنا مسبوق بالکک عدم دی سوخ کے نو اس شو بیا بنی ہمیشہ چے وہ ہمیشہ چیدہ ذات دا اللہ تعالیٰ دے انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج اللہ وی تما دے یوی نطفے نہ پیدا کرے نو عرض دا چو کنتم امواتا تاسو نشوے یہ لکا امواتن بمانا دل تے کہ مڑا نہ کوئے گو ریخا مڑا غسیزی چی زنی اسباب او زنی عوارض موجودی او جوہر نی نو خلق ہوئی دا مڑ دے اموات ولی رستو بیاوی ثم یمیتکم نو تم مڑوی بیا اللہ مڑ کی دا ہو یا تحصیل دا حاصل شو یا مکرراتین دا شیء واحد شو او اتصاف دا شیء واحد بصفات متضاد دا فٹک نہیں کنا نگورا وطا وکنتم امواتا و پدویتاس دا اللہ تا ترجعون واپس کولی شیطاسو دا حالتون دا انسان ذکر کلک ذکر نکلا خبر باندے ہو رسی دے کنا دا انسان حالت پر یو آیت کے ذکر حسن بصری نے چاہتا پوس کرو چدا سے کم آیت تے اجمع معیشت الانسان کلہا دا سے کم آیت تے چلے انسان طول جن دے ذکر کردے دے تر اخیرے ورہ سے پورے لا پیدا نو او لانی دا طول جن دا طول احوال پا کم آیت کے ذکر کردی دی اغور توی اللہ سبحانہ وتعالی پا اتیشتم آیت دا بقرہ کی ہوئی کنتم امواتا تاسو نشوے دا دا انسان دا ٹھونا اول حالت دے آدم دویم فاحیاکم دا دا دنیا جن دے ثم یمیتکم جا دا قبر جن دے ثم یحییکم دا دا آخرت جن دے ثم الیہ ترجعون دا دا اللہ دا ملاقات نفس جن دے دمرا فصیح و بلیغ کتاب دنیا بل ندے روڑے خان چی دمرا لوی باریکی و دمرا لوی بلاغتی بکی چی پدی یو آیت کی دا انسان دا شپیتو کالو جن ندے ذکر کرے گو رہے دا ازل نوالی ترابا دا طول جن والا ذکر کو دا اول تر آخرہ پوری طول جن دے والا ذکر کو اس دیزے یو مسئلہ دا خوکتا سو توجہ کے علا ویخ دیتا ملگری طول تو گو رہا توجہ کے
تاسو دی آیت ته وګوره دې کې مسله ده د حیات فی القبر اختلافی مسله ده دې کې بدعتیان یو خبره کوي وی ثم یحییکم فی القبر او حواله ورکی چې ابن کثیر کیم ویری چې دینه حیات فی القبر مراد ده نو کچری داسې شي نو قرآن کې بل آیت ده داغی تکذیب بیا راځي دا خلق به وی ربنا اے زمونږ ربا امتنا سنتین و احییتنا سنتین تا مونږ له دوه مرګ را کړي دي او دوه ژوند دوه مرګ او د ژوند یو مرګ خو نشواله او دیم مرګ په دنیا کې دا دوه مرګ شو کنه دوه ژوند دي یو د دنیا ژوند او یو د آخرت ژوند سو ژوند شو او کله قبر ژوند وسره باندې بیا سو ژوند شو نو الله خو هغه خو چې موږ له دوه ژوند را کړی دي او د دې آیت نه کدرې ژوند معلومیږي نو بیا خو تعارض په دې آیتونو کې راځي اوس په دې ځای په نه شوي کسو کوئی چې د دې ځای نه حیات فی القبر مراد ده نو جواب منعی جواب علی سبیل الانکار داده چې بیا خو لازم شو سو ژوندونه او لازم شو سو مرګونه ځکه دی قبر کې چې جون مانی نو بیا به مرګ هم مانی نه پس به بیا جون مانی نو درې مرګ او درې ژوند او دا د آیت الزمر خلاف دی چې هغه کې دوه ژوندونه او دوه مرګونه دي نو د قرآن داسې تفسیر کول چې د بل آیت سره خلاف شي دا تفسیر حرام او ناروا دی نو د دین حیات فی القبر مراد نه دی دویمه خبره آیا چې حیات فی القبر ته مراد نه دی نو ولې قبر کې عذاب او خوشحالی نشته جواب قبر کې عذاب او خوشحالی بالکل شته خو هغه جن مستقل جن نه دی د دنیا د جن اختتام دی اور د آخرت د جن تمهید او مقدمه ده اپ خپل یو مستقل ژوند نه دی حیات حقیقی او حیات مستقل نه دی دویمه خبره خارج کی یاد ساته د عذاب قبر او د ثواب قبر او دارنګ د حیات النبی بارکی د ټولو نه بهترین عقیده د اهل الحدیث ده منکرین حدیث پرویزیان عثمانیان دی د عذاب قبر نه مکمل انکار کی وای چې دا شی د سره شته دی نه د قیامت په ورځ باندې به حساب کتاب کیږي او دا پکې مولانو په قبر کې لړمانان او ماران جوړ کړی دي دا خلق د عذاب قبر منکر دی او پدې دا گمراه او کافر دي دا یو ډله ده دویمه ډله د دیوبندیان دي بدعتیان چې ورته وایي د دې په کتابونو کې دي چې په دې قبر کې جون شته خو جون حیات دنیوي دی لکه المهند علی المفند کې وایي حیات دنیویه لا برزخیه وی حیات دنیوي دی او برزخی نه دی سرفراز خان صفدر تسکین الصدور کې وته بیا پرتوګه وندي چې د حیات دنیوي نه مراد جسد دنیوي دی وای دا دلالت مطابقی شو که تضمنی شو که التزامی شو ذکر دا حیات و مراد تی جسد دا کم دلالت تی پا خبر باندې رسی او د دې یو کتاب د رحمت کائنات هغه کې د انس د مالک قول ذکر کړی دی چې یو سړی وفات شو کپنچور لړو داغه قبر کولاو کوي دا ولی ور پسې شو کپنچور ته منډه والا وی دې کور ته لړو خپل کور ته چې لړو بی بی سره ملاو شو نو پس د مرګ د زویو شو دا غنوم انس کنه مالکو دا سه حیات دی منی چې د قبرونو راوځي او تصرفات کوي او دنیا کې ګرځي او د دنیا په شانتي ژوند دی نو درې عقیده شو سو عقیده شوي یو عقیده د عثمانیانو معتزله او د پرویزیانو او د منکرین حدیثو دا چې هغه مکمل د عذاب او ثواب د قبر نه انکار کوي دام گمراه دي دویمه عقیده د بدعتیانو د بریلیانو د اهل الشرک والبدعت دا چې هغه په دې قبر کې حیات دنیوي مني درېمه عقیده د اهل سنت والجماعت اهل الحدیث وهابیانو سلفیانو من وایو په دې قبر کې د دې دنیوي بدن د پاره د ټکی ګورولي کې دا هم چته په کار راشي بیا پریشان یې
پدی قبر دنیاوی کې د دې جسد دنیاوی د پارا عذاب او ثواب شتا خو هغه برزخی دی اور مونږ په نه پويګو بل احیاء ولکن لا تشعرون دا ژوند دي لیکن مونږ داغه په کیفیت او احوال نه پويګو او دویم دا چې اهل بدع او اهل الشرك وي چې روح د مړی همیشه لپاره په قبر کې وي او اهل سنت والجماعت اهل الحديث وعقیده دا چې د سوال جواب نه علاوه روح په دې دنیوي بدن کې نه روح د نیکانو په جنت کې او روح د بدانو په جهنم کې الیین او سجین چې ورته وي د فرقونه ولیکه د مسله معرکه الاعراض ټول نخل موقف او منهج په زمون دی ان شاء الله مونږ د عذاب نه انکار نکو په شان د منکرین حدیثو خو مونږ جون ثابتو داسې نه په شان د بیرتیانو مونږ هغه ثابتو کم چې د الله پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت کړی دا ویلي دي کله چې وفات کیږي نو حدیث موردلو اللهم فی الرفیق الاعلى اے الله پر رفیق اعلی کې مې د خپل دوستانو سره ملاو کې مونږ وایو ارواح د انبیاء هغه په جنت کې دي او اجساد د انبیاء سره اجساد د اموات سره یو داسې تعلق دی چې په هغه تعلق باندې مونږ پوهیږو نا دا قبرونو والا به د قیامت په ورځ وی مؤمنان من بعثنا من مرقدنا چارا پاسولو مونږه من مرقدنا زمونږ د آرامګاه نه دا آیت چریر نه کې دا ولیکه من بعثنا من مرقدنا چا مونږ د خپل مرقدونو را پاسولو عثمان مولوی صاحب دا پدې دلیل دی چې پدې قبر کې آرام او سکون شته کنيشتا او مرقد برزخی قبر ته وي که د دنیا دیتا د دنیا دیتا چا مونږ د آرامګاه نه را پاسلو پته لګي مؤمنانو ته په دې دنیوي قبر کې آرام حاصل دی نو چې آرام وته حاصل دی نو حیات ورته حاصل دی نو مونږ یاد ساته په دې دنیوي زمکه کې په دې دنیوي قبر کې د دې دنیوي جسد د پاره د عذاب او د ثواب قائل یو خو هغه حیات سره کم حیات چې برزخی دی ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون اور پاتې شو په اعتبار د دنیا نو اموات غیر احیاء وما يشعرون ايان يبعثون مړ دی او ژوند دي نه دی په اعتبار د دنیا او د دنیا د حال نه خبر دي اوس خبره حل شو دا اخیره مستقره د ټولو نه بنیادی او اساسی عقیده وا نه به غلو کو چې لکه د بدعتیانو حیات دنیوي ومنو او نه به دومره ظلم کو چې لکه د منکرین حدیثو او د پرویزیانو بیخی د دینه انکار وکړو البته د باب کې ځنې خلق روایات پیش کړي لکه روایت د انس کی راضی چې الانبیاء احیاء فی قبورهم ويصلون میزان الاعتدال کی امام ذهبی نے روایت پاره کې وایي اتا بخبر منکر روایت ده قابل استدلال نه ده تاسو اصول حدیثو کې دا اصطلاحات وایي امام ابن القیم دې سبوکی دي سره جنگ راغلو نو ابن القیم خو ذوقی عالم وو عربیت باندې هم ډېر ماهر وو هغه اشعارو کې په دمان رد کړي دی او دا لا جواب کړي دی هغه وایي وحديث ذکر حیاتهم بقبورهم وحديث ذکر حیاتهم بقبورهم دا الانبیاء احیاء فی قبورهم روایت په یادی وای دا حدیث ذکر حیاتهم بقبورهم چې دا خبره پکې ذکر ده چې انبیا په قبرونو کې ژوند دي وحديث ذکر حیاتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكرانی دا غوړ صحیح دی نه او ظاهر ته وګورنه وی روایت منکر ده او بیا ورته وی بفنظر الى اسناد تعرف حاله ان كنت ذا علم بهذا الشان وی دې لک سند تو ګورا تعرف حاله وی دې روایت حال بتاتا وشي ان كنت ذا علم بهذا الشان خو افسوس کته په جرح او تعدیل پويږي او علم حدیث در سره
په دې باندې دغه فتنه بیخي په اشعارو کې غلې کړې وه او یقین ولره قصیده نونیه کې دا د سبوقي دی او قبر پرست ډله چې ابن القیم په اشعارو کې والده 600 کاله وشو بیا سر نه دی اوچت کړی دا الله دې ځینې علماو ته صلاحیتونه ورکړي نو دغه روایات چې په دې باب کې پیش کړي دا د بیهقي روایات دي دا طبقه رابعه د رستنی روایت دي دا د صحاح روایات هم نه دي او مونږ د دې یو توجیه کوو ډېره بهتره توجیه زما کوشش دی چې حدیث د ضعف نه د منګړت کېدو نه بچ کا چې معنی کې د صحت احتمال دي زه به د دې نه یو معنی والم الفاظ د حدیث وایي تاسو الانبیاء احیاء فی قبورهم ویصلون تاسو وایي احیاء انبیاء ژوندي دي څوک ژوندي دي نو دینه خو د دې خلکو عقیده نه ثابتېږي دي کوړی ژوندي دي دلیل دی خاص دی او دعوه دی عام ده دلیل دی خاص دی او دعوه دی عام ده او په اثبات د خاص سره استلزام نه کیږي د اثبات د عام د خاص په ثبوت سره اثبات نه کیږي د ثبوت د عام نو اول رد دی ته وی تقریب غیر تام مناظره کې چې دعوه عام وي بیا به دلیل عام راوړي او چې دعوه د خاص نه دلیل به هم خاص راوړي نو دلیل کې د انبیا راوړو حیات ثابته مړولا ځکه د دې بیرتیانو یو کتاب ځان سره ولیکي حیات الاموات ما سره شته اوس وګوره الاموات جمع ده او کنه ده او معرب باللام ده او کنه ده جمع معرب باللام چې د مړي هر فرد شاملی تر دې چې هغه کتاب کې وایي مون ابو جهل لم دا حیات په قبر کې منو نو به جواب د دې حدیث نس شو چې دې کې ذکر حیات د انبیاء ده او ستا په داوا کې حیات د اموات ده نو ستا دعوت نه ثابت دي احیاء ژوندي دي احیاء خو نکره ده او نکره کې ابهام دې لري کا احیاء نکره ده او حیات نوع من الحیات دی او دا حیات برزخی دی او ته حیات دنیوي ثابت دی نو بیا پتا شو بل فی قبورهم ویل دی او یصلون ویل دی صلات جسمانی نه دی ویل صلات روحانی ویل دی څه ویل دی او فی قبورهم ویل دی قبر عام د برزخ تم وی او قبر دنیا تم وی په دې حدیث کې ردی خبره تعین نشتا نو د دینه په جنت کې منځونه مراد دي او ته په دې دنیوي اسمه کې قائل فلهذا که حدیث صحیح شي بیا هم د اهل البدع او استدلال نه صحیح کیږي نو ضرور نه چې موږ د رد په حدیث وګو دا حدیث د دومره مضبوطه پایې نه ده چې د دین استدلال په باب د عقیده کې وشي مسواک او استنجا او دس په ثابتيږي او عقیده په نه ثابتيږي ځکه عقیده د پاره داسې حدیث پکاري چې د هغه سند به غبار او به داغي او د دې سند هغه درجه کې نه ده کم چې قابل احتجاج وي هذا ما عندي والله اعلم بالصواب